پاره بیا راغلی ما چغرمټی ته او څرنګې تاسو معلومه ده چې چغرمټی کلی یو داسې آباد کلی دی د هر لحاظ سره آباد دی د خلکو لحاظ سره هم د بوټو او د ونو او دغه شان د فصلونو حوالې سره هم مالامال دی موسم چې کوم دی د ګنو دی تاسو کتی شي غیر چاپېره ټول په پټو کې ګني دی او دغه یو ځای چې کوم تاسو ویني نو دلته کې د دغې ځای چې کوم خلک دي اوسېدونکي یا د بهر نه چې کوم میلمانه راځي هغوی چکر دپاره راځي او دلته کې هم دوی په خپلو لاسو باندې ګوره د ګلابونو بوټي پکې کرلي دي ورسره خواوشا نور داسې د چنار ونې هم شته پکې او ورسره خوا کې چې کوم دی د چغرمټی سیند تېر شوی دی کوم سیند چې د کابل سیند په نوم باندې یادېږي موږ سره ملګري دي ارشد خان څنګه یې ښه ټیکي ډوړې او فلم الله خان میا فلم الله خان دا یو ډېر قدرمند انسان هر کله چې راشو نو دوی زموږ میلمستیا کوي فلم الله خان دغه وخت کې سیند کې اوبه څومره دي څومره نه دي یاره اوبه خو کمې شوي دي ښه ژمي کې اوبه کمې وي نو کله زیاتېږي کله کمیږي اوړي کې چې کوم دی فل سپیډ کې راځي اوبه د دې وخت کې چې کوم دی ژمي چې کله موسم سټارټ شي نو اوبه کمیږي او چې کله د اوړي شروعات وشي نو بیا اوبه چې کوم دی د پټو کې بهیږي داسې په سره اثر ښه د فلم الله خان د سیند په منځ کې دغه یو ځای ماته ښکاري لکه جزیره غونډه کې نو دا هم د چا ځای ځایګی دی امام شاه رالو جي امام شاه راشه ته به موږ ته وې دا کوم ستاسو دا جایداد او په دې کې دا کوم ونې بوټي دي نو دا تاسو په کومه طریقه کرلي دي او د دې څه فایده شته که نشته نه نو د دې د پاللو لپاره تاسو وراوړئ که نه وراوړو او که نه نو تا خو منځ کې ګوره دې غاړه هم تېنه سیند دی هغه غاړه هم تېنه سیند دی اوس خو خیر اوبه کمې دي څنګه فلم الله خان ووایي چې جمع دی که نه نو بیا څنګه وراوړئ د ګرمۍ په موسم کې بیا موږ په لامبا وراوړو ښه لامبو درځي وایي ما له لامبو نه راځي ښه او هغه اخوا چې کومه علاقه ده دا هم ټول پټي پټي دي که نه ګنې پکې زیات دی که نه دې موسم کې ګنې زیات وي ګاڼی کوم ځای کې ګاڼی اخوا دي دې ګاڼونه وخت سره چې د دغه ټایم د غرمې چې کوم منظر دی هغه هم تاسو ته ښکاري او ورسره خوشا چې کوم د ګنو بټي دی هغه هم درته ښکاري او دې سره سره سیند کې یو ملګری چې کوم دی هغه لګیا دی د میانو رانیولو دپاره جال هم خوري او ګڼ شمېر د خیبر پښتونخوا ډېر داسې ځوانان چې هغه دلته د سیل دپاره راځي د چکر دپاره راځي د سیند د کتو دپاره راځي ورسره خوا کې د دغې کلي نه بهر اصحاب بابا دی او څرنګې تاسو ته معلومه ده چې دا هغې ته هم د KPK مختلف خلک راځي د کتو دپاره د دعا دپاره د خپل ځان دپاره د ټول عالم انسانیت دپاره او دغه کلي باندې یو خوا که د فصل خبره شي د ګنې دی نو بل خوا ورسره سفیده ونه چې هغه هم ډېره زیاته ده او تاسو پته چې سفیده په کارخانو کې خاص کر په ماچسو کې ډېر زیات استعمالیږي د دغه ځای نه ګڼ مقدار سره دغه سفیده ونه چې کوم دی کارخانو والا راځي او هغوی د دې ځینې وصولوي زموږ ملګري دغه سیند ته واوړېده اوس ورپسې موږ هم ورځو لږ ساعت بعد او کینو به نور ته او نور سره سره چې کوم دی نو د غرمې د روټۍ اهتمام شوی دی کامران خان هم زموږ یو ډېر قدردان ملګری او اکثر له زه ذکر وکړم چې زه چې غرمټۍ ته ځم او دوی دلته کې موږ دپاره په ګڼ مقدار سره د خوراک څښاک اهتمام کړي مطلب دا چې میلمه دوسته انسان دی څنګه یې کامران خان شکر د الله کرم دی جي لطیف الله بھائی ستاسو په راتګ باندې ډېر خوشحالېږو او موږ هم دغه شان راغونډ شو ملګري ټول پروګرام وشي کینو پکې ګپ شپ ولګي کامران خان اوبه کمی دي نو آیا دا جمع کې کمیږي که نه کالو سر دا کمی وي نه لطیف الله بھائی دا داسې کار دی چې اپریل کې دا اوبه زیاتېږي بیا چې کله ګرمي څومره زیاتېږي عمر اوبه هم زیاتېږي او چې څومره جمع راځي یخني راځي نو عمر اوبه کمیږي او بل دا چې کله اوبه زیاتې شي نو هغه خړې دي او چې کله اوبه وخت سره کمیږي څومره کمیږي نو عمر هغه شان نو به پکې زه واوړم که نه ولې نه وړېدل چې دا خو کم راځئ ملګرو ټرای کوو چې دغه اوبو کې مونږ واوړو چونکې مونږ خو د دغې د سیند د اوبو عادت نه یو خو زه کامران خان نه سره دی هغه ملګري نور واوړېده پورې غاړې او زه هم کوشش کوم چې هغه اړخ ته واوړم په څه طریقه باندې